زما نه وویسته او ما کله حلال کې نو زما لږه وینه به په دې کمیس پورې کې او دا به زما مور له یوسي او زما مور ته به زما سلام عرض کې او دا کمیس به ورکړه چې اسماعیل په خپله خوښه د الله حکم ته غاړه بسته دی په زور مې نه دی حلال کړی ګنې بیا به کمیس شلیدلی و که د مرګ نه پس رانه کمیس وباسي نو ممکن ده چې وشلېږي نو مور به بیا و چې دی په زور حلال کړی دی مخکې وباسه نو مور ته به مې ووایي چې بس دا ځان سره د اسماعیل په ځای کېدو په دې خپله تسلي کوه دا کمیس ما نه مخکې وباسه نو چاړه لګیا دی اوس په هغه تیږه باندې چاړه تېروي اوس بوډا سپین ګیرې لاس هم رپېږي چې چاړه تېروي اسان کار نه دی ډېر ګران کار دی او بچې ورته وایي بابا چاړه تېره کا د الله حکم ته دا ډېر انتهایي سخت ازمایش دی الله حکم ته غاړه بستره لګیا دی چاړه تېروي نو لاس پې ورله وتړل کمیس یې ته وویست او سمې لو فلما اسلم وتله للجبین زمونږ خلق وایي دا معنا کوي چې پړ مخې وغورځوم نه جبین د دې تندي د یو جانب ته وایي د یو طرف ته جبین وایي مونږ خو دې ټول تندي ته هم جبین وایو خو اصل جبین د تندي د یو طرف ته وایي او د میان د تندي ته جبهه بیا وایي نو داسې لږ پترس یې سم لو چې سمې لو او چاړې راواغېسته او چاړې سنګ زور لګی چې ذبحه وکړم زور لګی نو چاړه کار نه کوي رب العالمین د چاړې او د اسماعیل علیه السلام د مرۍ په منځ کې د پیتلو یو مضبوطه دا پیتل نی دا زیړو یو تخته دلته راوسته او کېښود د یې نینی زور لګی مرۍ ته چاړه کوم ځای کې رسېږي اسماعیل علیه السلام ورته بابا داسې کار دی چې زما سترګې ستا سترګو سره لګي نو زور نشي کولی داسې وکړه چې ما لاوړې کا اوس او د شا د سټه طرف نه چاړه په ما کېده ستا سترګې زما سترګو سره لګي نو لاس کې زور نشي ورکولی ښه بچې داسې به وکړو الاوړې سم لو بیا لګیا دی چړۍ له زور ورکوي چاړه کوم ځای کار کوي الله د دواړو منځ کې د پیتلو د تانبې یو تخته جوړه کړې ده چاړه په هغې لګیا دی قرار کوي کار نه کوي بیا یې ورته چاړه تېره کړې ده دوباره پې بیا شروع کړې ده او چې بیا پې سنګ شروع کړې ده هلته او د اسمان فرشتو په اسمان کې الله ته چغې جوړې کړې دي ټولې فرشتې الله ته په ژړا دي په فریاد دي یا الله دا یو بوډا سپین ګیرې ستا پیغمبر دی ډېر لوی ازمایشونه پې الله تیر شو او په ماشوموالي کې د الله یو ماشوم بچی ورکړ ډېر انتهایي سخت ازمایش دی الله نرمي ورسره وکړه الله دې بوډا سپین ګیرې سره نرمي وکړه خو د رب العالمین خو هر شي کې حکمت دی الله ابراهیم علیه السلام له یو ګډ ورکړه دا هغه ګډو چې حابیل قرباني کړی و د آدم علیه السلام زوی هغه الله جنت ته رسولو او په جنت کې لوېده هغه ګډ یې ورکوي شابه دا ګډ وررسوه د هغه ځای نه جبریل علیه السلام ګډ راوړه او چې ګډ یې راوړه نو فورا اواز کوي الله اکبر الله اکبر الله ډېر لوی دی د الله ډېر لوی طاقت او ډېر لوی زور ظاهر کې به ته یو شاني نه و د الله پکې حکمتونه بلي چې ابراهیم علیه السلام پوه شو چې به زما مسله بل شان شوه زوی مې نه حلالېږي او ویې کتل چې جبریل علیه السلام سره ګډ دی را روان دی نو هغه وي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر اسماعیل علیه السلام دا آواز وکړو خوشحاله شو لا اله الا الله والله اکبر ابراهیم علیه السلام پوه شو چې د ما زوی د قربانۍ نه بچ شو ګډ راغی الله اکبر ولله الحمد الله د ډېر لوی طاقت خاوند دی او الله له حمدونه او ثناګانې دي هغه اسماعیل علیه السلام الله بچ کړو د هغه په ځای باندې ګډ حلال کړ قرآن شریف کې الله یفدیناه بذبح عظیم دا د الله یو حکم و د عمل نه مخکې منسوخ کړ دغې وخته پورې ابراهیم علیه السلام ته پته وه چې زما زوی به حلالېږي ځکه ما ته الله حکم دا را کړی دی خو دا حکم الله منسوخ که بدل یې که ورته چې نه باس د زوی حلالېدل ختم هدې په ځای دا ګډ حلال که الله نرمي وکړه لیکن د ابراهیم علیه السلام د هغې آزمایش او د هغې امتحان اثر ته ګوره اوس تر قیامته پورې چې څومره مسلمانان یې وسې کېږي نو په دغه ورځ باندې ګډ حلالوي څوک غوا حلالوي څوک میخ حلالوي خپله قرباني کوي بنیاد ابراهیم علیه السلام کېښود د نبي علیه السلام د وینا مطابق چې بنیاد هغه کېښوده دې نیکۍ نو تر قیامته پورې چې څومره قربانۍ کېږي د دې قربانۍ والا چې څومره ثواب کېږي د دې برابر ثواب به د ابراهیم علیه السلام کېږي او د دې برابر ثواب به د اسماعیل علیه السلام کېږي
ځکه دواړه د الله د حکم ته د زړه د اخلاص نه هغه اماده دي. نو دا آزمایش پوره شو. چې پوره شو اګر غوښه چا وخوړه د مکې چې هغه زمانه کې کم فقراو او کم مساکین او غوښه هغې خوړله او ښکران یې راوړو په بیت الله شریف کې ویزان دو. ډېره زمانه علما لیکي چې د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه زمانې پورې هغه ښکران غټ غټ ښکران و تو کړې د بعضې ګډ دا ښکران تو وي تو. دا د ابراهیم د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه زمانې پورې دا ښکران په بیت الله کې ویزان دو. بیا چې کله حجاج ابن یوسف راغی او بیت الله یې روان که او هغې باندې حمله وکړه نو هغه ښکران پکې چې ته ختم شوي دي پته نه لګي چې څه شو. ابراهیم علیه السلام راغی دا خپل بچی واپس راوست او دی لال شام ته هغه بلې بیبي له ته راته به یو ورځ راغی چې راغی دا زوی یې نشته او دې زوی یې واده کړی په دغه قوم کې چې دا کم قوم ورسره اوسېده جرهم او بیبي هم دغه وخت کې وفات شوې ده. د بیبي هاجرې قبر دا په حتویب کې دی د بیت الله سره خوا کې چې کوم ځای دقه ځای کې د بیبي هاجرې قبر دی هلته دفن شوی ده. نو چې دی څنګه راغی تپوس یې وکړه د اسماعیل کور کوم دی؟ وی دی کور دروازه یې وواله. یو ښځې والا آواز ورکړه وی څوک یې؟ وی زه میلمه یم. وی خاوند دې څه شو؟ وی ښکار لتلی دی. وی ته څه؟ وی زه ښځه یم. وی ژوند حالم څنګه دی؟ وی ډېر خراب دی. حالم خراب دی. خوراک هم څه دی؟ اسم نشته. ډېر بد حالم دی زما مو د خاوند. دی خو پیغمبر ورته پته وه. وی ښه چې خاوند دې راشي ورته به ووایي چې دغسې یو بوډا سپین ږیری راغلی دا نمونه شکل او تا ته دا حکم کوي چې دا د کور درشل بدله کړه. چې اسماعیل علیه السلام راغی بعض علما وایي وی د پلار هغه خوشبو پې ولګېده. نو د ښځې نه یې تپوس وکړه څوک خو میلمه نه و راغلی وی یو بوډا راغلی څنګه شکل یې دا شکل یې تا نه یې څه تپوسونه کړي دي؟ او ما نه یې تپوس وکړه څه یې درته وې؟ وی راته یې وی چې د کور درشل دې بدله کړه. وی ښه نو بس د دې نه مراد تی ښه تاسو د ناشکرۍ خبرې زما پلار ته کړې دي. زمونږ خو شکر دی رزق هم شته ډوډۍ هم شته د الله عبادت هم کوو او تا بیا هم ناشکري کړې ده. ښځه یې پرېښوده په هغه قوم کې بله ښځه وکړه. څه موده پس بیا ابراهیم علیه السلام راغی. چې راغی بیا یې دروازه وواله. ښځه یې آواز ورکړه څوک یې؟ وی میلمه یم. ته څوک یې؟ وی زه اسماعیل ښځه یم. خاوند دې څه شو؟ بار تللی د ښکار له کله به راځي پته نشته. حالم څنګه دی؟ وی الحمدلله ډېر ښه دی. خوراک هم څه دی؟ وی د ښکار غوښې خورو. اوبه هم څه دي؟ وی زمزم اوبه څکو او د الله عبادت کوو ډېر زیات خوشحاله یو. وی ښه خاوند که دې راغی زما حال ورته ووایه چې درشل دې برقرار وساته. ورته څه ووایې؟ ما ده ووایي هغه څه ووایې؟ هغه وی د کور درشل دې برقرار وساته. وی ښه نو د درشل نه مې ته مراد او ما ته مې د خدای پاک بیا بچي م ورکړي دي. یو ځل بیا ابراهیم علیه السلام راغی. داسې ټیم کې راغی چې اسماعیل علیه السلام موجود و. نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې بچې ما ته الله یو حکم کړی زما مدد به پکې وکړې؟ وی بابا څه حکم یې کړی دی؟ وی دلته د الله یو کور جوړول غواړي الله به ما ته یو ځای ښیي د هغه کور جوړوم ته را سره مدد کوې؟ وی بلکل بابا چې ته څنګه وایې هغسې مدد به در سره کوم. نو دا چې کوم ځای موجوده بیت الله شریف دی دا آدم علیه السلام جوړ کړی. د آدم علیه السلام نه مخکې فرشتو جوړ کړی دی. بنا بیت رب العرش 10 فخذهم ملائکة الله الکرام فآدم فشیس فابراهیم ثم عمالق قصی قریش قبل هذین جرهم وعبد الاله ابن الزبیر بنا کذا بناه حجاج وهذا متمم. لا اول فرشتو راوړی دا بیت الله د زمرودو په کاڼو کې یې راوړی او چې دا کم موجوده دی دې کې ایښاو دی. بیا چې پیریانو فساد شروع کړو نو فرشتو هغه بیت الله اوچت که جنت ته یې واپس یوړه. بیا آدم علیه السلام جوړ کړو. د آدم علیه السلام نه پس شیس علیه السلام جوړ کړی او د شیس علیه السلام نه پس بیا ابراهیم علیه السلام جوړ کړو. نو حضرت جبریل علیه السلام راغی نښه یې ورته واچوله. وی دا ځای که نه وه نو چې غټ غټ کاڼي راوخیږي غټې غټې تیږې نو د هغه ځای نه به ته آبادي شروع کړي. نو هغه کودی یې وکړه نو غټې غټې تیږې پکې راووتې. نو اسماعیل علیه السلام به کاڼي ورکول ابراهیم علیه السلام به لګول او یو کاڼی و په هغې به ورته ودرېده. هغې کاڼي کې د ابراهیم علیه السلام د خپې د دې ګوتې د بند دومره نښه هم شته مقام ابراهیم ورته وایي. هغې به د قوازې کار وله ورکاو. نو بیت الله شریف یې جوړ کړ
او یو کاڼې حجر اسود ورته وایي. دا ځان سره آدم علیه السلام د جنت نه راوړی و. لس څیزونه آدم علیه السلام د جنت نه راوړي. یو پکې دا د حجر دا کاڼی دی، دې ته به یې حجر ابیض وي، دا سپین کاڼی و، سپین. حضور پاک فرمایي وی کان اشد بیاضا من اللبن، وی د پیو نه زیات سپینو. سودته خطایا بني آدم، وی د بني آدم دې ګناهونو تور کړی. دا ګناهونه ځان ته داسې راکاږي لکه مقناطیس ځان ته اوسپنه راکاږي. نو دا کاڼی ورته جبریل علیه السلام اوښو، دا په جبل ابي قبیس کې پروت و. هغه یې راوړه او په یو ګوټ کې یې وله ولګاو. نو بیت الله جوړ کړه، خو چته یې پرې نه واچولې. نو چې کله بیت الله جوړ کړه نو بیا دواړو د الله په دربار کې یو دعا وغوښتله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله زمونږ د عبادت قبول کړي. الله ته د علم خاوند دی، اوریدونکي زمونږ د دعا، زمونږ په حالم خبردار، زمونږ دعا هم اوري. الله د عبادت قبول کړي. علما وایي چې سړی عبادت وکړي نو وروستو نورې دعاګانې دې هله وکړي چې لاول د عبادت د قبلېدو دعا وکړي لاول مخکې. ځکه دا دعا خو د عبادت نه پس چې الله قبلوي، خو هله یې قبلوي چې عبادت خو دې مخکې قبول شي که نه. لاول به دا سوال کوي چې الله عبادت مې قبول کړي، د هغې نه پس بل سوال کوي ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله مو زما دا بچی ستا تابعدار جوړ کړي، او الله موږ له یو ډله یو اولاد راکړي، داسې اولاد چې هغه هم ستا تابعدار وي. حضور پاک وایي دا زموږ امت ته اشاره ده، او الله زموږ توبه قبوله کړي، په موږ د خپل رحمت رجوع کې د توبه قبلونکي رحم کوونکي. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، الله دې کې د دې قوم نه یو پیغمبر پیدا کړي. حضور پاک وایي زه د خپل نیکي ابراهیم علیه السلام ته وایم یتلو علیهم آیاتک، چې هغه له وحي راځي او ستا وحي لولي، ویعلمهم الکتاب، او دا وحي په مقصد خپل امت پوهوي، او حکمت ورته ښیي، سنت نبویه د نبي علیه السلام، انک انت العزیز الحکیم. نو بیت الله جوړ کړو، د الله نه دعا وغوښته او طواف یې ته شروع کړ. دا یو عظیم منقبت دی د ابراهیم علیه السلام. نورو دا چې موږ او د صفا مروه منځ کې منډې وو، دا د بیبي هاجرې سنت دی. او دا په مینا کې چې دا درې کاڼي سلي ولو په اوو کاڼو حاجیان صاحبان، نو دا هم د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. او د دمدم د اوبه څښو دا هم د هغوی برکت دی. او بیا الله ورته وایي ځکه نه اذن فی الناس، چغه ووه خلکو ته چې خلکه ما کور تیار که تاسو له عبادت له راشئ. وی الله زه به چغه وام، خو د ما دا چغه به خلکو ته څنګه رسي؟ وی دا زما کار دی، رسونکي به ځې. نو د اوچته غونډۍ په غر باندې چغه وواله. هغه چغه الله چې څومره روحونه دي د انسانانو د هغوی روحونو ته ورسوله. نو چا ورباندې لبیک ویلی دی او چا ورباندې نه دی ویلی. اوس هغه الله ته معلوم دی چې هغه څوک دی، چا یو ځل ویلی دی او چا ډېر ځله ویلی دی روحونه. دا قرباني دا د ابراهیم علیه السلام طریقه شوه. په مینا کې هغه قرباني وکړه. صحابو تپوس وکړه د حضور پاک نه ما هذه الاضاحی یا رسول الله، دا الله رسول دا قرباني څه شی دی؟ وی سنت ابیکم ابراهیم، ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. وی زمونږ پې څه دي؟ مونږ له به الله سره کي. وی د څاروي د هر ویښته او یا چې کوم ګډ الالی د وړی په هر ویښته باندې به الله یو یو نیکي درکړي. او نبی علیہ السلام فرمایی د اختر پر ورځ د قربانۍ نه بهترین عمل بل نشته. او حضور پاک فرمایی د قربانۍ دا څاروی د ښکرو سره او د نوکانو سره او د ویښتو سره به الله راولي او تعالی به یې په تله کې تلي د قیامت پر ورځ. دا بهترین عمل دی. دا قرباني په چا واجبه ده؟ اوس په مالدار سړي، په غریب نه. مالدار به څوک؟ هغه انسان چې هغه سره 1.50 2.50 تولې سپینو زرو قیمت نن سبا 1.50 روپۍ دی. زر د پاسه 80 1.50 روپۍ دا ورسره نغدي وي یا د 1.50 روپو سامان وي د د ضرورت نه زیات. که کالي ورسره صرف سپین زر بل شی نی، نو هله به پې قرباني واجبېږي چې 2.50 تولو ته ورسي. او که 2.50 تولو نه سپین زر کمو نو بیا پې قرباني نه کېږي. دارنګې سره زر هله به پې قرباني واجبېږي چې